ختم نبوت تبا اللہ غلبہ نصیب کی انشاءاللہ ہوا ہے. ناموس رسالت تبا اللہ غلبہ نصیب کی انشاءاللہ ہوا ہے. قرآن تبا اللہ پا پاکستان کے غلبہ نصیب کی انشاءاللہ ہوا ہے. او دا د دنیا چکم خلق ځان ته زورور وي او د خپل طاقت په غرور کې مست دي او خپل مستی په مونږ باندې آزمیږي. زمونږ مدرسه بندي، زمونږ تبلیغ بندي، زمونږ د جمع منځ بندي، زمونږ جنازه بندي، زمونږ نه کعبۃ الله بند کړی دی. دا د ځمکې خدایان به الله نسکور را غورځوي انشاءالله. ای د الله د دین خدمت کوونکو مه خفه کیږئ. تاسو به نبی مهربان په خپل صادر کې را پټئ انشاءالله. مه خفه کیږئ تبلیغ والو، مه خفه کیږئ تصوف والو، مه خفه کیږئ پاکستان کې د الله د دین پهرداری کوونکو. مولانا فضل الرحمان صاحب او د حضرت مولانا صاحب ملګرو، تاسو حکومت ته جواب ورکو چې مدرسې به کلاو وي او زستا نوټیفیکیشن نه منم. نو د مولانا صاحب ملګرو، تاسو د الله د دین د گلشن پهرداری کوئ. نبی مهربان بم په خپل صادر کې د ځان سره را پټئ انشاءالله. مه خفه کیږئ. دنیا کې کو تن تنها یئ نو آخرت کې انما ولیکم الله ورسوله. آخرت کې ستاسو دوست الله دی، ستاسو دوست رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. او مومنانو کې صالح مسلمانان ستاسو ملګری دي. ای علماو، ای تبلیغ والو، ای نیکانو دیندارو خلقو مه خفه کیږئ. اللہ فرمائی ستاسو بارکی من یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا. چاچے دا اللہ و دا اللہ دا رسول و دا اللہ پا دن کے دا نیکانو دوستی اختیار کرلا نو اللہ فرمائی فإن حزب اللہ هم الغالبون. تاسو دا اللہ لخکر یہ، تاسو جند اللہ یہ، تاسو حزب اللہ یہ، تاسو انصار اللہ یہ. اللہ وی تزما دا ڈلے یہ، منگا و تاسو دی اللہ دا ڈلی یو، منگا و تاسو دی اللہ دا لخکر یو. او اللہ فرمائی فإن حزب اللہ هم الغالبون. زما حزب و زما ڈلا دا با غالب کیگی، دا با مغلوب کیگی نا. دینی مدرسو تبا اللہ غلبہ نصیب کی انشاءاللہ ہوا ہے. ختم نبوت تبا اللہ غلبہ نصیب کی انشاءاللہ ہوا ہے. ناموس رسالت تبا اللہ غلبہ نصیب کی انشاءاللہ ہوا ہے. قرآن تبا اللہ پا پاکستان کے غلبہ نصیب کی انشاءاللہ ہوا ہے. او دا د دنیا چکم خلق ځان ته زورور وي او د خپل طاقت په غرور کې مست دي او خپل مستی په مونږ باندې آزمیږي. زمونږ مدرسه بندي، زمونږ تبلیغ بندي، زمونږ د جمع منځ بندي، زمونږ جنازه بندي، زمونږ نه کعبۃ الله بند کړی دی. دا د ځمکې خدایان به الله نسکور را غورځوي انشاءالله. نن څومره د افسوس خبره ده، نن د کرونا په وبا کې یهودي دنیا په فلسطین یروشلم کې د دیوارې ګوریه سره راغونډېږي او هغه وایي د دې کرونا وبا علاج د بل چا سره نشته دی، مسیح را روان دی. مونږ او تاسو ورته دجال وایو، هغه سره علاج دی. عیسائی دنیا د پوپ فرانسس په مشرۍ کې راغونډېږي او هغوی اعلان کوي سوایي وی د دې علاج صرف او صرف د جیسس سره دی، صرف د عیسی علیه السلام سره دی. او اسلامی دنیا هغه په کومه لار روان ده؟ هغه بیت الله بندي، هغه مسجد نبوي بندي، هغه جمعات بندي، هغه جنازه بندي، هغه د جمع منځ بندي، هغه د تراویح منځ بندي، هغه تبلیغی مرکز بندي، هغه تبلیغ والا خلق قرنطینه سنټرو ته لیږي، بل څوک نه لیږي. قرنطینه سنټرو کې په پاکستان کې صرف تبلیغیان وو. یاد دي درته زما محترم ورونو؟
دا اسلامی دنیا ده، دا د اسلامی دنیا باندې د پاسه مسلط شوي د الله نافرمانه حاکمان دي، خو مونږ به مقابله کوو انشاءالله که خیری. مونږ د الله د دین پهردار یو، مونږ د الله د دین سپایان یو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټوله شپه په ویښه تیره کړله، ځکه د دشمن د حملې خطره وه. د شپې په د اخره حصه کې او فرمایل یا لیت رجلا صالحا یحرسنی هذه اللیل، ای کاش یو داسې نوجوان وی چې دا باقی شپه په بارگاه نبوت پهره ورکړی وی، ما به لږ آرام کړی و. فرمایي وي د نبي علیه الصلاة والسلام دا الفاظ ویل وو اذ سمعنا خشخشة سلاح، چې دروازې طرف ته مو وکتل د تورې شړنګ مو اورېدلو. فاذا جاء سعد بن ابي وقاص، چې اومو کتل سعد بن ابي وقاص خپله توره د کاټۍ نه روباسلې ده او بهر نه آواز کوي السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی مهربان ورته جواب ورکو، فرمایي ورته ما جاء بك یا سعد، سعد په دې وخت چرته راغلی؟ هغه ورته وی د الله محبوبه جئت احرسك هذه الليله، راغلم دې دپاره چې دا باقي شپه به پهره ورکوم ستا په دربار باندې. وی نبی مهربان صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل فداک ابي و امي یا سعد. حضرت سعد په ژړا شو، فرمایي وی فجمع علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابويه، وی نبی علیه السلام خپل مور او پلار دواړه یاد کړل او ماته وفرمایل سعده زما مور او پلار د دواړه ستانه قربان شي. په بارگاه نبوت باندې، په گلشن ختم نبوت باندې پهرداری ورکوونکو د ماشوخیلو ځوانانو، علماو، زمیدارو، ستاسو د پاره هم د ګنبد خضرانه دقه جذبات دي. ای زما د ماشوخیلو ګناهګاره امتی، زما مور او پلار د پتا باندې قربان شي. ته په بارگاه نبوت باندې او ته په گلشن ختم نبوت باندې پهره ورکې. هغه خلق کامیاب دي کوم خلق چې الله رب العالمین د فتنو په دې زمانه کې د خپل دین د حفاظت دپاره منتخب کړي دي. رونو خپل اولاد ته دعا کوئ، خیره چرته مه کوئ. اولاد په حق کې چې کله دعا غواړئ نو دا د نبی دعا وا، پیغمبر وقت دی، خو الله نه صرف اولاد نه غواړي، سوایي رب هب لي من لدنك ذريه طيبه. الله اولاد را لراکا، خو نیک اولاد را لراکا، خدای صالح اولاد را لراکا. نافرمانه اولاد دا د مور او د پلار د پاره د دنیا لوی درد سر وي. نافرمانه اولاد دا د ټول خاندان د پاره درد سر وي. نافرمانه اولاد دا د ټول محلې او د ټول کلیو د علاقې د پاره ناسور وي. د الله نه چې اولاد غواړئ، صالح اولاد ترنه غواړئ، او چې الله درله اولاد درکي نو بیا خیری ورته مه کوئ. نبی علیه السلام فرمایي لا تدعوا على انفسکم وعلى ابنائکم، خپل اولاد ته خیره مه کوئ، ځکه د مور او د پلار خیره کو په ټوکو کې کړي کېدی شي دا هم په هغه وخت کې غوښتلي، په کوم وخت کې چې الله د مؤمن بنده دعا او خیره دواړه قبلوي.